عزتمند محترم په سټیج باندې ناس علماء کرام مشایخ اعظام مفتیان کرام په مجمع کې ناس درانه سپینګری مشران د الله په دین باندې مین او د محمد رسول الله په سیرت باندې مین نوجوانان او د الله د محبوب سره محبت کوونکي ماشومان یقینا نن په کوم مجلس کې چې تاسو ناسي دغه جیداد والتم خراج تحسین دی چې دغه جیداد یقینا دغه حجره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت د لپاره استعماليږي د چا به مال د الله جل شانه په لار کې استعماليږي لیکن دغه مجلس ذات د محمد رسول الله د لپاره جوړ دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سیرت باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صورت باندې جوړ مجلس د نبی علیه الصلاۃ والسلام د جسم مبارک سره تعلق ساتون کې مجلس یقینا هغه نبی چې د شپې زمونږ او استادو د پاره جړاګانی دروازم زمونږ او استادو د پاره جړاګانی امت تبغور چې امت په کوم طرف باندې روان دی امت په کوم حیثیت باندې روان دی امت د چا طریقې خپل کړي دي او د چا طریقې پرې خو دي یقینا هغه نبی چې داغه د سیرت پروګرام کې مونږ او تاسو شریک یو هغه وخت چې بلال د سیرت خپل کړي وو هغه وخت چې حباب بن ارد د سیرت خپل کړي وو هغه وخت چې ابوبکر صدیق په دغه سیرت باندې روان وو هغه وخت چې عمر فاروق په خنجر باندې لګیدو دغه سیرت د وجنه چې عمر فاروق دا سیرت خپل کو ابوبکر صدیق دا سیرت خپل کو بلال رضی الله تعالی عنہ په دې سیرت باندې روان شو کم سیرت چې علما به مونږ تاسو ته بیانې د کم نبی سیرت دی د هغه نبی سیرت دی چې د هغه په صورت باندې الله جل شانه قسم خوري د هغه په خاري باندې رب قسم خوري هغه طرف خپل محبوب وای هغه طرف د محبوب پنوم باندې आवाज کوي هغه طرف د محمد او د احمد پنوم باندې आवाज کوي نن د هغه نبی په سیرت کې را جمع شویو کم نبی چې مونږ تاسو د پاره شپه نه د کتلې روز نه د کتلې د ام جمیل هغه کانټي نه دی کتلې هغه نبی کانو غټو ته نه دی کتلې هغه نبی د مکی په خار کې څومره چې زور لې شوی وو لیکن نبی خپل سیرت په ډېر قدر او احترام سره صحابو ته ورکړی وو هغه سیرت چې محمد رسول الله یو ورځ د شپې لګیا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمونږ او تاسو د پاره جړاګانې کوي اے امت کم طرف ته روان یې نن د هغه سیرت خپل کړه دې کم سیرت د پاره چې محمد رسول الله خپل امت ته आवाज لګولې دې او بکر صدیق ته आवाज لګولې دې عمر فاروق ته आवाज لګولې او عثمان ذوالنورین ته आवाज ورکړې وو هغه ابو بکر صدیق چې د محمد رسول الله د سیرت د پاره په غار سور کې شپې تیرې هغه ابو بکر صدیق چې د محمد رسول الله د سیرت د پاره د مکی مکرمه په میدان باندې وهله کېږي هغه ابو بکر صدیق چې د مکی مکرمه خپل جیدادونه پریدي د محمد رسول الله د سیرت د پاره مدینه منوره ته ځي ماویل د چا د سیرت پروګرام دی د هغه آقا د سیرت پروګرام دی کم آقا چې د شپې په وخت کې لګیا دی زمون مور حضرت عائشه فرمایي یو شپو کې یو شپوا چې محمد رسول الله راغې زما په بستر باندې سملاستو به اول وی فرمایل چې عائشه پرید چې د رب عبادت وکم ماویل د رب عبادت سو د رب د عبادت نه بعد دعا صدا د امت سره محبت سو د امت سره مینه سوا امت ته سیرت پرې خودلې شوی دی د امت مینه خدا دا چې د محمد رسول الله په سیرت باندې روان شي د امت مینه خدا دا چې د محمد رسول الله صورت خپل کی د امت محبت خدا دے چې یو شپه د محمد رسول الله درود لور کی د امت محبت خو بداوی چې یو شپه خو د محمد رسول الله په یاد کې تیر شي د امت محبت خو بداوی چې خپل جیدات کې د محمد رسول الله د سیرت او د صورت پروګرام کې د ختم نبوت پروګرام کې لږ زید خپل جیدات ور کې لږ خپل مال ولګي لږ خپل وخت ولګي څنګه چې تاسو خپل وخت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت د پروګرام تور کړي دي مور عائشه فرمایي و ډیر وخت تیر شو ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس را دن کېدو کې اونلیدو لغون تک وروته ما کتو چې محبوب صلی الله علیه وسلم کمزه کې دي کتو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شګو کې سره خو دي دسترګونه اوخ کې روان دي آقا د شپې تر اخره پورې په دغه جړاګانو کې کله په قیام کې ولاړ دي دسترګونه اوخ کې روان دي کله په رکوع کې دي دسترګونه اوخ کې روان
روان دي کله د سجدي په حالات کې دي د سترګو نه اوښکې روانې دي کله د تحیات په حالات کې دي د سترګو نه اوښکې روانې دي د سحر وخت جوخ شو محمد رسول الله سلام اړی محمد رسول الله دعا کوي عائشہ مور فرمایي ما ورته التجا وکړه د الله محبوبه ټول لباس تیم د اوښکو نه تر دی لاندې سپکم د اوښکو نه تر ده د الله پیغمبره نن د عائشې دپاره هم دعا وکړه د عائشې دپاره دعا کوي پیغمبر علیه السلام آواز لګوي ربه د عائشې مخکیني ګناهونه د عائشې رستني ګناهونه بالفرض زموږ مفسرین لیکي بالفرض کویم رب ته معاف کړي مور عائشہ وایي په دې باندې دومره خوشحاله شوم چې ما خپلې خوشحالۍ د وجې نه خپل سر ایثار نه کړلی شو د محمد رسول الله په زنګون مې کېښودلو هغه طرف نه محمد رسول الله آواز کوي کوم محمد رسول الله چې نن د هغه د سیرت په پروګرام کې راغونډ یو نن مونږ وایو چې مونږ ته سیرت بیان شي مونږ هغسې سیرت جوړ کو مونږ ته سیرت بیان شي مونږ هغسې سیرت جوړ کو قسم دی د علماء په مونږ او تاسو باندې احسان دی د صحابو په مونږ او تاسو احسان دی چې علما نن وخت کې د محمد رسول الله قدم په قدم مونږ او تاسو ته بیانوي د شپې او د ورځې ژوند بیانوي د حضر او د سفر زندگی بیانوي مور عائشہ فرمایي محمد رسول الله دعا وکړه ما د خوشحالۍ نصر د محمد رسول الله په پنډه کې خودلو محمد رسول الله فرمایي عائشہ دومره خوشاله شوې وای ما ویل چې د الله پیغمبر با زما د پاره دعا کوي زه به خوشحالېږم نه وایي راته وایي چې عائشې ساده مه جوړېږه دغه دعا خو زه د هر مز نه د هر امتي دپاره کوم امتیان څوک دي امتیان څوک دي مونږ او تاسو یو که نه مونږ او تاسو بې وفا امتیان یو که نه چې د شپې په جړاګانو کې محمد رسول الله د تا دپاره هم دعا کوي زما دپاره هم دعا کوي زمونږ په کور کې ناستې میندې خویندې د هغې دپاره هم دعا کوي مونږ ځان ته م وګورو آیا د نبي په دغه سیرت باندې روان یو آیا د نبي په دې صورت باندې روان یو ما ویل کم نبي هغه نبي چې د عرفات په میدان کې شپږ ګنټې زما ستا دپاره لاس اوچتی او هلته کې دعاګانې کوي شپږ ګنټې دعا په زور نور باندې د مکې غونته ګرمي د عرفات میدان محمد رسول الله د امتی د پاره دعاګانې کوي نن امتی ته د سیرت پروګرام جوړ دی نن امتی ته سیرت بیانولو حاجت راغلی دی نن امتی ته سیرت ښودل راغلی دی چې سیرت په کومه طریقه ده افسوس په موږ باندې پکار دی چې موږ خو هر یو د محمد رسول الله په سیرت باندې د کور نه کامل وی پکار دی چې د محمد رسول الله په صورت باندې د کور نه کامل وی هغه محمد رسول الله چې د طائف د ځمکې نه په وینو باندې رنګ بنګ راځي هغه محمد رسول الله چې د مجال د منډې نه په وینو باندې رنګ بنګ راځي دعا د امتي دپاره کوي فکر د امتي دپاره کوي هغه محمد رسول الله چې د هغه د وفات وخت راغی د وفات په وخت کې جبریل ته وایي زما امت پس کوي محمد رسول الله سره دغه فکر او غم نشته دی چې زه د دنیا نه رخصتېږم بلکې زما ستا د امتي دپاره آواز کړی دی لږ سوچ وکړو چې پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیہ السلام هم راځي نور فرشتي هم راځي میکائیل علیہ السلام هم موجود دی اسرافیل علیہ السلام هم موجود دی اسرائیل علیہ السلام بهر ولاړ دی نور فرشتي دننه راغی محمد رسول الله تپوس کوي جبرائیل عجیبه مقام دی نن اسرائیل بهر ولاړ دی تاسو دننه راغلی یئ وایي اسرائیل په یو بل فکر باندې دی نن رب ستا د روح حقو دپاره راوستی دی محمد رسول الله دا نه وایي د فاطمې بس کېږي محمد رسول الله اواز نه دی کړی د عائشې بس کېږي محمد رسول الله आवाज نه دی کړی د رقیې بس کېږي محمد رسول الله आवाज نه دی کړی چې د ام کلثوم بس کېږي محمد رسول الله आवाज کوي د امت بس ذمہواری هغه محمد رسول الله چې زموږ استاد د درد د وجې نه په کاڼو ویشتلی کېږي هغه محمد رسول الله چې زموږ استاد د وجې نه په لوټو ویشتلی کېږي هغه محمد رسول الله چې عتبه او عقبه دواړه راځي د ابولهب بچی دی محمد رسول الله په بازار د ملجان کې روان دی په منډې د ملجان کې روان دی آواز لګئ قولو لا اله الا الله تفلحو تاسو کلمه ووایئ د لا اله الا الله آواز وکئ امت ته آواز لګئ کامیاب بشئ ابولهب
سپینه چغا چولې ده غټ غټې د ځان سرې نیولې دی محمد رسول الله ته وررسي د محمد رسول الله په سر باندې غټ را خوشي کوي محمد رسول الله د سر نه واله تر خپو پورې لو لهان دی په وینو کې رنګ بنګ دی اواز لګي تاسو په داسې انسان هم گزار کوئ د داسې انسان سیرت هم نه خپلوئ د داسې انسان صورت هم نه خپلوئ چې هغه تاسو رب طرف ته رابلي سوچ وکړو هغه محمد رسول الله چې زما استاد پاره د ملجان د منډه لوټیم برداشت کوي هغه محمد رسول الله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عتبہ او غبا د ابو لهب بچي دواړه ورته راځي په یو ځای باندې ولاړ دي اے امت تبارا محمد رسول الله د خپل دوه لوریانو طلاق برداشت کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عقبہ راځي د ابو لهب زوی وې دا لور مې د طلاق کا یا د دې دعوت نه وړه یعنی امت په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې مرحولا امت د جهنم نه بچ کوا امت د لات او غزا طرف ته په سجده کا محمد رسول الله आवाज لګي وینا امت برب ته په سجده کوما امت په جنت طرف ته بوزما امت په زما سیرت او صورت طرف ته راځي په دغه حالاتو کې و چې دې نه نوړي پهلا اکبر مخ کې شو ستا لور می طلاق کا بیا عتبہ ملعون را مخ کې شو محمد رسول الله ته وای لور می د طلاق کو د محمد رسول الله په مخ تو کانه واچو اے محمد رسول الله دا په مخ باندې د عتبہ د خلی تو کانه برداشت کول دا د دې د پاره چې نن مونږ تاسو کلمه وایو نن مونږ تاسو محمد رسول الله ته محمد رسول الله وایو نن مونږ تاسو د الله کتاب ته د الله کتاب وایو نن زمونږ تاسو په سینه کې ایمان دی ما ویل هغه محمد رسول الله چې عتبہ یو ځل بیا راځي عتبہ بن ابن معیط راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه پس مکه د بیت الله په مقام باندې په سجده باندې دی د خپل صادر تاوي دا غیله پړې جوړي د محمد رسول الله په مره کې د سجدي په حالات کې اچي محمد رسول الله راکاږي اگر رب ته سجده لګي دې پر طرف ته زور کوي محمد رسول الله لاندې طرف ته زور کوي کله چې محمد رسول الله پاسي د امت आवाज لګي د بل چا आवाज نه لګي ما ویل هغه محمد رسول الله چې زمو استاد پر اے امتیانو زمونږ استاد د پاره محمد رسول الله د شپې جړه کړی دا دروازې جړه کړی دا کانی په بدن برداشت کړی دي لوټي په بدن برداشت کړی دي گزاره په بدن برداشت کړی دي دکی په بدن برداشت کړی دي ویني په بدن برداشت کړی دي لیکن امت ته خپل سیرت را رسول دی نن هغه سیرت صرف بدن کې راتلل نن هغه سیرت صرف جسم کې راوستل نن هغه سیرت صرف عمل کې راوستل پکار دی د سیرت پروګرامونو هم دې د پاره کېږي چې امتیان د محمد رسول الله تک را تک او پیژني د محمد رسول الله د سفر زندگی او پیژني د محمد رسول الله د حضر زندگی او پیژني د پیغمبر علیه السلام د منځ کردار او پیژني د محمد رسول الله د سفر حالات ورته مخ تراشي د پیغمبر علیه السلام د لور سره ژوند تیرول او پیژني د بیبي سره ژوند تیرول او پیژني د بچو سره ژوند تیرول او پیژني د ونډي سره ژوند تیرول او پیژني سو وختو د ابو لهب خزا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دروازه باندې به ګندګي روړه هغه به ورواچولا چې دی روزي چې د کپڑے پلیت شي د لباس پلیت شي چې عبادت تران شي محمد رسول الله ورز आवाज ولګولو اے هغه خلکو تاسو د پاک نبی تم ګندګي لړکوي د پاک نبی تم غني لړکوي هغه نبی چې تاسو د پاره غمخوار دی تاسو د پاره د رب نه دعا غواړي هغه نبی چې تاسو د جهنم نه بچ کی هغه نبی چې تاسو یو رب طرف ترابلی تاسو د هغه بوتانو د سجدونه یو طرف تکي تاسو په هغه نبی باندې گزار کوي ما ویل یقینا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت او صورت دا د اپناولو شه دی دا د اوریدو شه نه دی چې مونږ تاسو ورو مونږ وای ماشاءالله فلان کې مولوی صاحب بهترین خبرې وکي خسته بیان وکړو لیکن وګورو په دغه بیان کې ماته یو نصیحت دی زما کم یو حالات د پیغمبر علیه السلام مخالف دي زما د سفر حالات زما د حضر حالات زما د گاونډي توپ حالات زما د کور حالات د پیغمبر علیه السلام موافق دي که مخالف دي مونږ به دې ته ګورو نن د دې مجلس نه وړل دا شی دی چې زما په کور کې د محمد رسول الله سیرت څومره موجود دی او څومره نشته دی زما په ژوند کې د محمد رسول الله سیرت څومره موجود
دې څومره نشته دی زما د شپې په ژوند کې زما د ورځې په ژوند کې زما د آرام په حالات کې زما د خوراک په حالات کې زما د سکاک په حالات کې بلال خودی تزان وقف کو پسرو شکو باندې سملاستو حباب بن ارد ځان وقف کو پسروټ کو سملاستو دغه نور صحابه دې تزان وقف کو په شهادت باندې ورسېدل لیکن د محمد رسول الله سیرت نه دی پرې خو لک سوچ کو د سیرت پروګرام مونږ تاسو ته دې د پاره کېږي چې د الله د پیغمبر سیرت په زندګو کې راولو دا صرف د ثواب یو پروګرام نه دی دا صرف د اجر یو پروګرام نه دی د برکت هم قایل یو د ثواب هم قایل یو د دغه ټولو حالاتو قایل یو لیکن په دې کې صرف د برکت پروګرام ونه ګڼو صرف د کیسو واقعیاتو پروګرام ونه ګڼو بلکې دغه علما او طلبا چې دوی دا محنت کوي دوی دا کوشش کوي تاسو ته علما مهیا کوي په دې ځمکې راولي تاسو ته د پیغمبر سیرت بیانوي هر انسان دې ته وګورو چې په ما کې څومره د پیغمبر سیرت موجود دی او څومره خطا دی ګورو به ان شاء الله ته ته به ګورو اے هغه پیغمبر چې د وفات په وخت کې د جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي وی اسرائیل نن په بل حالات باندې راغلی دی وی د امت پس کېږي جبرائیل علیه السلام وی څو ځل زه رب ته دومره تیز تللی ما یا دومره تیز راغلی ما چې زما د وزرو د ختمېدو اثر و هغې کې یو حالات دام و چې محمد رسول الله آواز ولګولو چې د امت پس کېږي د رب د طرف نه اعلان راغو رب ستا د امت ذمہوار دی نو رب څنګه ذمہوار دی رب قرآن راواستولو په محمد رسول الله تمام کو رب شریعت راواستولو په محمد رسول الله تمام کو محمد رسول الله آواز ولګولو العلماء ورثة الانبیاء علماء د محمد رسول الله وارثان دي میراث دینار ندي میراث درهم ندي میراث جیداد ندي میراث د محمد رسول الله سیرت ته چې تا ته بیانې دا علماء چې تا ته کوم سیرت بیانې دا د محمد رسول الله میراث ته دا خپل کا په دې باندې خپل ژوندۍ روانه کا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبرائیل امین راځي الله وایي چې زه د دې امت ذمہوار ما قرات عیني زما سترګې د یخې کې اوس په کومه طریقه اسرائیل رخ علي رخ دې حاصل کې اسرائیل دن راځي جبرائیل ته محمد رسول الله ګوري سو کما دنیا کې ژوند تیر کم کا آخرت طرف ته لاړ شم دا صرف نبی ته اختیار وي د رب د طرف نه چې دنیا کې ژوند تیرې کا آخرت کې ژوند تیرې دنیا ناراضي که په دنیا کې نور زندگی غواړي محمد رسول الله وای دنیا کې مې امت پاتې کېږي سو کم جبرائیل ورته خوښ استاده رب دې د ملاقات په تمه دی ما ویل رب هغه نبی را کړی دی چې رب د ملاقات په تمه و رب هغه نبی را کړی دی چې په عرش باندې سر د پړو ګرځي رب هغه نبی را کړی دی چې طائف والا په کاڼو ویشتو رب د مدینې والا زړه نرم کو د هغې په زړونو کې نرمي راوسته استقبال یې وکړو طائف والا پکانو وشتو رب پارش وګرځولو طائف والا پکانو وشتو د بدر په مقام رب فتح نصیب کا ما ویل هغه سیرت د هغه نبی سیرت په مهیرو د هغه نبی سیرت په د خپل بچی په بدن کې نه راولو د هغه نبی سیرت په د خپل د زنانو په بدن او په جسم کې نه راولو کم نبی چې مونږ تاسو ته د زنانو سیرت بیان کړی دی د زنانو حالات بیان کړی دي د زنانو طرز زندگی بیان کړی دا حضرت عائشہ موجود ده حضرت فاطمه موجود ده حضرت خدیجه ژوند موجود ده د حضرت سمیه زندگی موجود ده د حضرت ام کلثوم زندگی موجود ده د حضرت رقیه زندگی موجود ده یقینا خپل زنانه په هغه ژوند باندې راولو بیا کوم کور چې تا ته هور جوړ شوی دی بیا وګوره دغه کور نه جنت جوړیږي که نه جوړي اے کم نبی دے کله د بدر په مقام باندې د بدر په مقام باندې اوس لوی مسجد جوړ شوی دی دغه مسجد کې دا منځ چې کوم ځای پانوس لګېدلی دی دغه د محمد رسول الله خیمه دلته وه د بدر مقام ته ځان سره 313 صحابه بوځي د محمد رسول الله د شپې جړه مخې ته راځي پیغمبر علیه السلام د رب نه دعاګانې غواړي د رب نه مدد غواړي د دې امت دپاره چې دې ته خو زه د قولو لا اله الا الله د تفلحون آواز لګوم لیکن دې آواز ته نه راځي دا خو نن په پیغمبر باندې ګزار کوي نن د پیغمبر ختمولو پسې راغلی دي محمد رسول الله د امت دپاره طرز زندگی دادا په هغه میدان
میدان باندې په خیمه کې ناسته صحابه ته پته ولګیدا د محمد رسول الله د سلګو आवाज بهر وروته د محمد رسول الله د جړه आवाज بهر وروته په جړه کې محمد رسول الله وایس زموستا امتی د پاره زموستا غنته امتی د پاره محمد رسول الله आवाज کوي ربا دغه 313 می تیار کړی دي کنن دام دلته ختم شو رب پزمک باندې با ستانو ما غشتو ول سوګني د بدر په میدان کې صرف د جړه आवाज دی پتو رش پکې د محمد رسول الله اوخ کې راځي ګریوان تا رب ورته فرشتي را لېږي دغه 3000 فرشتي ستاده مدد ته پار در لېګم محمد رسول الله بیا هم د امت ته پار جړه کوي 15000 فرشتي ستاده مدد ته پار در لېګم محمد رسول الله بیا هم جړه کوي محبوب سر اوچت کا جړه دې بس کا محمد رسول الله وای د امت پس کېږي هغه امتی چې هغه تنن د سیرت پروګرام جوړ دی هغه امتی چې هغه نن د سیرت واده کوي هغه امتی چې نن باغ د سیرت لوس کوي چې زبد محمد رسول الله په سیرت ژوند تیرو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جاړي صحابه د خپل خیمو نه وروته دومره تیز आवाज دی چې د محمد رسول الله आवाज په دې سره بن شو چې ربا دغه 313 زما د دومره کال مهنت ده دومره وخت می تیار کړی دي ربا کته مسلمانان هم ختم شو بیا زما ستا فکر ده د نور خلکو تبا د دین رسول الله سوکي په دنیا کې با ستانو او نشان سوک اغشتو ول نشي محمد رسول الله ته پته وا چې خاتم النبیین یما محمد رسول الله ته معلومه وا چې زمانه بعد بل رسالت نشته ده بل نبوت نشته ده بل شریعت نشته ده بل نبی الله نه را لېږي زګه आवाज لګي په دنیا باندې بستان نوم اغشتو والا پاتې نشي جړه د چا د پاره کوي سوچ وکړو چرته موږ تاسو د محمد رسول الله د پاره یو شپه تېره کړې ده چې ربېګا د جمعې شپه وه دا د محمد رسول الله په نوم باندې شوه صحابه خو د محمد رسول الله په طرز زندګۍ روان وو محمد رسول الله وای دا یو شپه مې د قیام ده صحابه وای یو شپه مې د قیام ده محمد رسول الله وای دغه یو شپه مې د رکوع ده صحابه وای دا شپه مې د رکوع ده بل صحابي आवाज لګی دغه ورځ دا شپه مې د سجدې ده ځکه محمد رسول الله ویلي دي دغه شپه مې د سجدې ده محمد رسول الله روزه نیسي صحابه روزه نیسي محمد رسول الله پریشان دي صحابه پریشان دي محمد رسول الله د امت لپاره تکلیف برداشت کوي صحابه د امت لپاره تکلیف برداشت کوي ای زما استاد څه تکلیفي جیداد بم مهیا کړی د غوجره والا تدیم خراج تحسین وی قسم دې د حشر په میدان بدرته د خپل ازمکه گوي ورکي چا چې مال لګولې د حشر په میدان کې بستا مال گواهی ورکي څوک چې راغلي دي ناس خپل بچي د ځان سره راوستي دي د حشر په میدان کې بستا د جسم یو اندام گواهی ورکي چې موږ د محمد رسول الله د سیرت د پروګرام د پاره خپل وخت ورکړي وو خپل مالم ورکړي وو خپل جیداد مهیا کړي وو التکم یو لوس کړي وو چې د دین بعد په زم خپل ژوند د محمد رسول الله په سیرت باندې تیروما د دین بعد به زما بچی بم زندگی د محمد رسول الله په سیرت باندې تیرې ما ویل زما د محبوب سیرت خو هغه کردار لو چې تاسو د پېښور په یونیورسيټي کې یو نوجوان دی هغه په داسې طریقه باندې ګرځي د برن ورته د خپل ټیچر د خپل پروفیسر مور ورته ګوري په هغه انداز کې دغه ګرځېدل ولیدل هغه ګرځي را ګرځي هر مازیګر دا سټوډنټ خسته پټکی والے دی دې چکر وهي په چمن کې ګرځېدل کوي د برنه د خپل پروفیسر مور ورته وایي چې هغه عیسایانه ده بچی یې عیسائی دی هغه ته وایي ستاسو یو سټوډنټ دی هغه په داسې کردار باندې ګرځي دغه کردار مې خوښ دی دغه سټوډنټ لږ ماته روغ واړه د مازیګرو نه یو مازیګر و دغه نوجوان بره بوتلو خپلې مور ته بوتلو وایي دغه ما نوجوان ښه وایي او دغه نوجوان دی وایي بچې ته لږ وګرځه دغه هلک روان شو په قدم باندې د هغه طرف نه بیا راغو د دې طرف نه بیا روان شو مور ته خوند ورکو هغه عیسایانو ته مزه ورکا وایي ته د چا قدم هلې د چا کردار هلې انداز د چا دی طریقه د چا ده ښودلې درته چا ده هغه مور ته ولې وایي اما جان وایي دا زما د جناب محمد رسول الله طریقه ده زما آقا په داسې ګرځېدو زما د سیرت کتابونو دغه لیکلي دي زما آقا په مزل داسې کولو په داسې مدم انداز به کولو په داسې طور طریقه به کولو هغه عیسایانه مور آواز کوي چې د کوم آقا هغه دغه قدم محفوظ دی دغه د تکانو طریقه محفوظ ده دغه د تشو د اثباتي طریقه محفوظ ده دغه د سفر او د هزار حالات محفوظ دي دغه د شپې ژوند محفوظ دی دغه د ورځې ژوند محفوظ دی بچې ته وایي زه خو ایمان وروړم چې ته څه کوئ وکړئ ما ویل زما د آقا سیرت
قسم دې صرف پتک باندې ټوله عیسائی کورنۍ مسلمانېږي. بچي ورته وایي مورې چې ته ایمان وروړې مونږ به څه کوو؟ مونږ به هم د آقا په جولۍ کې ځان واچو، مونږ به هم د محمد رسول الله په سیرت کې ځان واچو، مونږ به هم د محمد رسول الله سیرت خپل کو. ما ویل قسم دې 1400 سال بعد زما د آقا سیرت پورا فیملی مسلمانۍ څنګه چې هلته کې په مسجد نبوي کې زما د آقا سیرت د صحابو په جسم کې موجود دی. قافلې راغي صرف سیرت ته ګوري، قافلې راځي طرز زندګۍ ته ګوري، قافلې راځي اخلاقو ته ګوري، قافلې راځي د شپې عباداتو ته ګوري، قافلې راځي د ورځې اعمالو ته ګوري، قافلې راځي د شام په تجارت منډه کې قافلې مسلمانېږي. ولې طرز زندگی د محمد رسول الله ده. عیسائی پی مسلمانېږي، پوره کورنۍ پی مسلمانېږي. زه ته به د آقا زندګۍ ته ځان نه ورکو، زه ته به د خپل بچي په زندګۍ کې د محمد رسول الله ژوند نه راولو. د آقا ویښتم موجود دي، لمه جمه وفره ورته ویلی کېږي، د آقا ګیرم موجود ده، دغه طریقې سره د آقا چهره موجود ده، د آقا لباس هم موجود دی، د آقا د اوبو څښلو طریقه محفوظ ده، د آقا د تشو د سماتي طریقه محفوظ ده، د آقا په لاره باندې تګ محفوظ دی، د آقا په بله لاره باندې راتګ محفوظ دی، د آقا 100% طریقې صحابو محفوظ کړي دي. امت غیر رسول دي، امت څوک دي؟ زمو امتی ما، تاسو امتیان یې. نن د سیرت په پروګرام کې عزم وکړو، نیت وکړو چې زما په ژوند کې څومره سیرت شته دی هغه خو موجود دی، څومره نشته دی زما د آقا د زندګۍ نه د چا زندګي ښایسته نه ده. دا به اپناوم انشاءالله، اپناوو به. دا صرف جذباتي خبرې نه دي، قسم دی دا صرف جذباتي خبرې نه دي چې زم خپل بیان وکم لاړ شم. حسین احمد صاحب هم خپل بیان وکړو لاړو، نجیب الله فاروقي صاحب هم خپل بیان وکړي لاړ شي، استاد محترم هم راشي بیان وکړي لاړ شي. لیکن تاسو ته اخذ څه دی؟ ستاسو اخذ دا دی چې زه به دغه سیرت پروګرام دې ته به ګورم، دې ته به ناست یم چې څومره سیرت زما په ژوند کې وي په هغې به شکر وباسم، څومره ژوند کې نشته دی هغه به په خپله زندګۍ کې راولم. چا چا نیت وکړو، چا چا دا نیت وکړو ماشاءالله. اوس چا چا دا نیت وکړو چې زما په اوسه پورې ګیره نشته دی یا ګیره مې د یو بوټي نه لنډه ده، زما د آقا د چهرې نه په جهان کې ښایسته چهره نشته دی، زما د آقا د حسن نه په جهان کې د چا ښایسته حسن نشته دی. چا نیت وکړو چې د آقا د چهرې په رنګ به چهره ساتم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. قسم دی ته بیا خپل حسن وګوره. یوسف د آقا حسن ته نه رسی، آدم د آقا اخلاقو ته نه رسی، عیسی د آقا کردار ته نه رسی، موسی د آقا جلالت ته نه رسی. دغه چې کوم دی تمام انبیاو امام آقا جوړ کړی دی، د تمامو انبیاو سردار آقا جوړ شوی دی، د تمامو انبیاو نه حسین آقا جوړ شوی دی. ځکه خو شاعر ورته یو الفاظ وی کأنک قد خلقت کما تشاء. داسې ده چې زمان نبی رب ته ولاړ دی ورته وایي چې شونډې راله داسې جوړې کا او دغسې سترګې راله داسې جوړې کا، روزي په دې کردار جوړې کا، لاسونه داسې جوړ کا، خپې په دې انداز جوړې کا. کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان ابن ثابت حد کوي آقا ستا سیرت به څه بیان کم، آقا ستا صورت به څه بیان کم. ته خو داسې یې لکه چې رب ته ولاړ وي چې سترګې داسې جوړې کا، د سترګو باڼه داسې جوړ کا، بر روزي داسې جوړې کا، د چهرې اننګي داسې جوړ کا، ګیره راته داسې راکا، د ګوتو لاسونه چې کوم دی دغسې کا، د ګوتو ترتیب دغسې کا، د نوکانو ترتیب دغسې کا. کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان ابن ثابت را کوزېږي د آقا د صورت نه، د آقا د سیرت نه. زمونږ او ستاسو زبانونه، زمونږ او ستاسو خولې ناقصې دي، لیکن کم چې اورو په هغې باندې عمل کو. کوو به که نه به کوو؟ کوو به عمل که نه به کوو؟ د آقا د تورو شپو جړاګانې خو به نه هېرو، د آقا د تورو شپو جړاګانې خو به نه هېرو، د آقا د عرفات شپږ ګنټې جړا خو به نه هېرو، د آقا په توره شپه کې د حضرت عایشې تسلي خو به نه هېرو، د آقا د ملجان په میدان باندې هغه جړاګانې چې په وینو کې رنګ منګ دی ابولهب په ګټه ویشتی دی او ناست دی د امت دپاره یو آواز کوي. د آقا دغه آواز خو به نه هېرو. د آقا د وفات په وخت کې د امت کم درد او فکر دی دغه فکر خو به نه هېرو. راځئ چې د خپل آقا سره محبت وکړو، راځئ چې ټولې زندګیانې پرېږدو، ټولې فیشنې پرېږدو، ټول ترتیبونه پرېږدو، ټول لباسونه پرېږدو، د آقا په لباس کې ځان واچو، د آقا په سیرت او صورت کې ځان واچو. بیا وګورو چې په دنیا کې زمانه زوږه مخکې شو ډېره وخته پورې به یې جړه وکړه. زه ته یو شپه د آقا دپاره وباسو، زه ته یو ترتیب د آقا دپاره وباسو، د خپل آقا سیرت او صورت اپنو کو. کوو به انشاءالله، کوو به انشاءالله.
الله دې عمل